السلام علیکم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله استئ. نن به موږ او تاسو په هغه مسله باندې خبره وکړو کوم چې زموږ او تاسو په معاشره کې یوه مدد جوړ شوی دی. دا کنځلې دا زموږ او تاسو د معاشرې یوه میسه جوړه شوې ده. موږ او تاسو به نن په دې باندې خبره وکړو چې په کنځلې باندې موږ او تاسو ته کوم عذاب میلاویږي. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کومه کنځله ستا د خولې نه وځي هغه کو په مذاق کې یا په غوسه کې هغه ستا په قبر کې یو داسې لړم پیدا کوي چې هغه یو پیرم انسان وچیچي نو اوې لاسه به په ځمکه کې ننوځي. نو موږ او تاسو کوشش وکړو که زموږ او تاسو د عادت سات شوی کنځلې کول نو موږ او تاسو د نن نه بعد چې کوم حدیث موږ او تاسو واورېدو چې د دې نه بعد موږ او تاسو د خپل عادت پرېږدو او دا میسج شیر کو زیات نه زیاتې شیر کو چې زیاتو خلکو ته ورسي او دا زموږ او ستاسو په معاشره کې یوه مدد جوړ شوی دی او زیاتره خلک په دې باندې یو فخر محسوسوي. نو موږ او تاسو خپل کوشش وکړو دا ویډیو شیر کو چې زیاتو خلکو ته ورسي. نبی علیہ السلام فرمایي چې خاد آباد او سبز او شاداب دي اوسي زما هر هغه امتي چې زما یوه خبره واوري او نور ته ورسي چې چېرته مو اوسئ خاد آباد او بریالي اوسئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. پاکستان زنده باد. الله حافظ والسلام.